او د پنورګو بچی لرا لقمان حکیم دا د رنگ نه تورو سودانیو دا مصرو دا رنگ نه تورو او څوک حبشیو تورو سعید ابن المسیب څخه یو سړی راغی یو مسلې تپوس ته وکړ هغه د رنگ نه تورو چې هغه د مسلې تپوس وکړ سعید ابن المسیب والا جواب ورکړ بیا ورته وی لا يحزنك سوادك په دې مخه باندې چې ستا رنگ تور دی دا مو چې رنگ می تور دی فقط كان قبلك ثلاثه من السودان هم من خير الناس ستانه مخکې سودان نه تور تیر شوی دی سودان نه تور تیر شوی دی یعنی تور تیر شوی دی درې تانا هغه په ټولو خلکو کې په خپل زمانه کې ډېر غوره و بیا ورته وی یو لقمان حکیم و چې هغه د رنګ نه تور و یو حضرت بلال چې هغه مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل مهاجر چې هغه غلام و د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او دا په اسلام کې اول شهید دی چې په جنگ بدر کې شهید شوی و نو دا درې واړه تورو نو په دې مخه باندې چې د توري پښتانه وایي په تورو بد مه وایي خلکا او تور خو بورا د ناسته ګل خوا کې کوي په تورو بد مه وایي یې رنګ به توري خو عمل به ښیي پښتانه وایي وی لک چې تور شي لونګین شي اجینای چې تور شي بندي دي خرڅوي نو په تاسو په پوي په تور بد مو آیا راځه نور هم تاسو ته بیا دي ډېر دا لقمان حکیم دا رنګ تور او بل بچی ته وصیت کوي نو څنګه وصیت کوي پرېزونه کوي او اوامر کوي نواهی و آمر او چې خپل ځای باندې راشو انشاءالله تفصیل به کوو وی د توره یم سپینه بنشم که د مکړو صابون راړې په بارونو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرك بالله باندې ورکو بچی لراوی و بچیا شرک مکوه دا اللہ سره ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک د ظلم لوی شرک چې د الله سره بل څوک په عبادت کې شریک وګرځي حصدار وګرځي عبادت دی او الله دی دارنګي اصحاب کهف شغلوی اولیاء کرامو شاهزادګانو د بادشاہانو او د وزیرانو زامنو او لوی خلکو غټ خلکو میلا غمیلی تراغلی دی پاگی کی خلق علام دی درگاہونو باندې نظرونه غرزی منخت غرزی او اغی تا حاجت روان وی او دی خپشوی دی دا د روم د بادشاہانو یا د روم د ساداتو زامنو لوی خلق و مفسرین ذکر گئی یو ګوري چا دای سکي مسله ته وګړه غي نه منله ورادي چې طرف ته تلاړ شو او تللی دی غار کې ناز دی سوره کاف آیت نمبر 14 اسقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا کله چې دوی درېدله ویدای لندو من دونی لانا لم تابید دپاری نرا مددگر منگا چرے بغیر دا اللہ نا بل مددگار لقد قلنا اذن شططا تاکی سرائی بوائیو منگا دغا وقت کی زیادی پا اللہ دارنگی رجل مومن چگا دا کبتیانو نو دا فرعون دا رشتدارو نو دا عزیزانو نو
او ګور هغه سوی سوره مومن یو سلو اختمایات رجل مومن لار دغه وی یا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاغفر بالله واشرك به تاسو مارا غوړی دیلا چې د کفر وکم په الله واشرك به او ذا الله سره بل څوک شریک وګرځوم ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او زه تاسو را بلما الى العزيز الغفار هغه ذات چې غالب دی او بخونکی تانګ صاحب یاسین صاحب یاسین هغه ولار د میدان کې او صاحب یاسین وایي سوره یاسین دو اجتماعات وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون سدی مالا چې زه عبادت نکوم د هغه ذات چې زه پیدا کړی ما وإليه ترجعون او دی الله ته واپس کړی شئ